صحابي مبارك مصعب بن ربيع رضي الله عنه مبارك دا ډېر ایماندار قرآني سره تعلق ساتل. روایت راځي چې دا د یتیم لارې وفات شوی او چې دا کوم مور او ډېر زیات مالدار او انتهایی مال او دولت ورسره د ډېر پناز او اداګانې باندې ساتلو. دا مور چې دی هغه د انسانیت په دین باندې او عیسایانو او کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې عاشق شو. روایت کې راځي تقریبا د دوم نمبر دی په مکه مکرمه کې چې د اسلام قبول کړي په امام الانبیاء باندې ایمان راوړو او کله مور ته پته ولګېدله د مور چې دی راوړو روایت کې راځي د راوړو کلک کلک په کور باندې وتړلو او ورته ویلي چې ای زما بچیا دا کوم نوې دین چې دی راوړلې د رسول الله مبارک باندې د ایمان راوړلې د رسول الله مبارک په پرېږدي د دین په پرېږدي ګینه زما تعالی قسم تکالیف درکم د مبارک ته مور چې قسم تکالیف ورکړل اذیتونه تکلیفونه ورته ورکړل. کله چې حبشي ته هجرت کېدلو د مبارک د خپل مور د هغه سختونه د هغه تکلیفونه حبشي ته هجرت کو سبقي انت تیر کو واپس دوباره راځي بیا ورسره مور چې نو تکالیف ورته کوي په خپل باندې تړي د مبارک دوباره بیا چې حبشي ته هجرت کوي بیا راځي په دې مبارک باندې چې کله مور کې ویلې دته چې کوم مور او هغه ویلې چې راشه دې په تړي په خپل باندې د مبارک ورته فرمایي چې کوم یو انسان مال له دې راو زما د الله په ذات باندې قسم چې زمين ته قتل مور ته پته ولګېدل چې بار زما یوز دې نه مور راته وځه چې کوم قاضي زما کور نه وځه دې چې کله خپل دروازې نه وتل مور ته وایي ای زما مور ما باندې ډیره ګرانه زستا بچی ما خیر دی امام الانبیاء باندې تم ایمان راوړه او تم مسلمان شه هغه ته شابه زسا تلاله چې ما تم چې ایمان راوړه د مبارک یوندا سي پراټلو باندې کو شړلو لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غلامی شو. د مبارک دی زیات حسین او جمیل حدیث مبارکه کې راځي چې دغه رخسار چې کوم دی دغه جسد مبارک چې کوم دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره مشابه دی. دا مختبه چې چا قتل دا رسول الله مبارک دی او دا هغه صحابي مبارک دی یو ګرځي روانو امام الانبیاء د صحابه کرامو سره تشریف فرمایي د مبارک داسې تیرېدلو پهاړ باندې یشلېدلې یو جوړ قمیص دی پیوندونه پکې لګېدلي دي خو چې کله امام الانبیاء دغه صحابي مبارک باندې نظر پرېوتلو روایت کې راځي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکونه چې دی اوښکې را روانې شوې صحابه کرام ورته عرض کړي یا رسول الله څه وجه ده تاسو چې مصحف صاحب ته کلام کتل په ډېر شور پیسې په ډېر شور رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته صحابه کرام عرض کړي یا رسول الله دا څنګه د تاسو بسترګو کې چې وخت راغی امام الانبیاء ورته فرمایي اے صحابه کرام تاسو ته څه پته ده دا مصعب بن عمر هغه شخصیت دی چې د مکې مکرمې په مالدارانو خلکو کې دی به مور ډېر پناز او ادا باندې ساتلو په مکه مکرمه کې به د په غاړه کې یو قمیص چې کوم هغه د سلور سوه درهمونه جوړ شوی قمیص و د ده په شان د قیمتي کپړې به چا نه شي اچولی ده سره به په مکه مکرمه کې چا په لباس کې مقابله نه شو کولی او کله چې دی زما غلامان ته راغو د ده داسې حالات دي چې د مبارک په غاړه کې صحیح قمیص نه شي او صرف دا نه ګوره د مور قرباني د خاندان قرباني یا د مال او خلق قرباني د مال او دولت قرباني د کور قرباني صرف په دې باندې زړه ته تسکین نه ملاويږي. کله چې د احد میدان ګرمېږي امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د جهاد علم او جنت چې دی هغه مصعب بن عمر سے تورکي ورته د مسلمانانو
مشري وته کې د مسلمانانو د جنډا عالم مدا تاثر پلاس کیوي د مبارک د وحدت میدان کې دی ابن قرآ دا یو کافر دی یو ظالم دی یو بدبخت دی د بدوانو د رسول الله مبارک ګمان وکړو او کله چې دا وکتل وای جوړنده امام الانبیاء دی نو د چې په دغه باندې گزار وکړو او د مصعب بن عمر سره د خلاص سره د لاس مبارک کړ خلاص کړ چې په کس لاس کې عالم او جنډ نیولې دا د جهاد جنډ نه ورسره دې ظالم جاراو او د مبارک باندې په کس لاس باندې گزار کوي د مبارک نه جنډ ولکېږي روایت راځي چې دا صرف دا لاسونه پاتې شو دا ضروري پدې کې دا جنډ چې سینې پورې نشي هغه بدبخت بیا راو او یو غټ نه زیر واغستله او د مبارک په سینې مبارک کې چې ورونه نه بل طرف ته جنډ چې هغه وځي د مبارک چې راکوي شي شهادت باندې رسول ورته تکالیف باوجود کوم جنډ چې راکوي وجود نه ګونې راکوي ول امام الانبیاء راکوي د مبارک د شهادت واقعیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک څخه دروغ جنگلا غزلیلا مبارک چې ورګار شو کافرانو په تختیدل دا یو ډېر غمناک او ډېر د درد نه جنگ دی کله چې موږ تاسو تاریخ وګورو تاریخ کې تاسو وګورئ څومره غزوات تم شوي دي د امت عمره کافرانو چې څومره ظلم مسلمانانو سره کړی دی دومره په یو جنگ کې نه شي صحابه کرامو له پوزي په ګونو درته نه کړو دا شونډه مبارک کې نه پټ کړی د امیر حمزه رضی الله عنه مبارک سینه مبارک کا هغه چې او سینه کا او دا هغه زړه راوستلو او هندي چې په هغه باندې چکول او لګول د امیر حمزه رضی الله عنه مبارک دا وګړو مبارک چې دا کافرانو کټکل په پوزه مبارک ولا کټکا شونډه مبارک ولا کټکی او دا هغه حال جوړ کو او هغه کافرانو چې کومه خزي راوي چې په غاړه کې اچول او هغه کې مګر امام الانبیاء محمد رسول الله چې کله راځي صحابه کرام ته ګوري 70 صحابه کرام شهیدان شوي دي یو دې ټوټي بل بنځه امام الانبیاء راځي خپل صحابه کرام خپل عاشقان ګوري چې کله د مبارک راو او دې مبارک دفن کړو روایت راځي چې په دغه ټیم کې یو دومره ساده چې کله د مصعب بن عمر سره هغه مصعب بن عمر سره چې په مکه مکرمه کې د په شان چې کپړې نشي اچولې چې هغه د مقابله نشو کوله هغه مبارک ته چې اوس کفن نه رسیږي یو ساده دی صحابي مبارک فرمایي کومه د سر طرف تراکاو سپي مبارک په ښکار کیږي سپي پټو سر مبارک ښکار کیږي او امام الانبیاء فرمایي چې بسر مبارک ولدا کفن نه کوي په خو باندې ورته واچوي او ناس چې دا مبارک ته صحابه کرام قربانیان ورته مالداري په کوله د سیمانداري په کوله اسانه خبره نه ده دا څومره خلکو په دنیا په دین په کوله ورته څو په دنیا په دین په کوله ولرس په دنیا کې حلال او حرام تمیز نه مزرا نه هي عبادت نه هي په دنیا په لګایو صحابه کرامو په دین په دنیا په کوله هغه سره هر څه په کوله موږ سره نشته او اور پسې باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک رسول الله مبارک سره محبت هغه مثال نه ملاږي د مبارک رسول الله مبارک سره محبت یو کار د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله